نه مخکې هلته زه باقاعده د چیرلیفټ منیجر وم هغه ټایم 2000 خبره کوم او دا یو ډېر بیکورډ علاقه وه او په هغه وخت کې به په سیزن کې موږ په مشکله باندې د پی ټي ډي سي 33 کمرې چېرته په سیزن کې به ډکېدې په مشکله او کم چیرلیفټ زه د هغې انچارج وم زه د هغې مشر وم پای کې زما سره 60 چیرز وو اب هم ډېر په مشکله باندې به ډکېدل او زمونږ د روډ هم داسې حال و چې څوک به ملم جبې ته راغی نو بیا به خو یو وخت هغه پروت و هغه روډ به خراب کړی و ستاسو نه مخکې خبرې دي بیا په دې منځ کې یو کرایسس دور راغی چې پای کې زمونږ هغه پی ټي ډي سي هوټل مکمل تباه کړی شو هغه شی ختم کړی شو د خلکو روزګار د هغې سره وابسته و ختم کړی شو خو زه د سم انسنس کپنې ډېر زیات مشکور یم چې هغوی رال او دوباره یې هغه شی تعمیر کو یو بهترین هوټل په شکل کې د پی سی په شکل کې نن هلته موجود دی دغه شان یو بهترین چیرلیفټ هغه هم موجود دی او په هغې کې زیاتتر زمونږ لوکل خلک په خپله باندې پای کې روزګار کوي او کار کوي د کار مواقع ورکړي دي نو د هغې زه ډېر مشکور یم باقي داسې زمونږ څه خپل کلي مسله ده زه د هغې علاقې مشر یم زه د هغې ناظم یم تاسو ټول ما ښه پیژنئ دا میډیارونه خو هغې داسې غلط فهمۍ کې دي یا نه دي پوه شوي خو چند کسان دي قوم ټول نه دی قوم زما سره دی ټوټل خو څه چند کسان چې هغوی د دې پوه شوي نو زه هغوی ته هم ستاسو د په واسطه سره چې یاره هغه دې موږ سره کیني که هغوی ته داسې څه تحفظات دي ځکه چې دا یو ترقیاتي پراجیکټ موږ له راغلی دی او خدای دې هر چا له داسې ورکړي چې داسې پراجیکټونه راوړي او باید کې خلک په روزګار شي هغو ته روزګار میلو شي هغه تباه کول نه دي پکار او ته دغه پراجیکټ ته تاسو وګورئ نن ملم جبې ته موټر وی جوړ دی الحمدلله زمونږ نه ډېر ښه مخکې خلک شته چې د هغو روډونه وګورئ داسې نه دي لکه څنګه چې د ملم جبې روډ دی نن او ته که د مینګورې نه وغواړې نو په 45-40 منټ کې ته ملم جبې ته تللی شي دا صرف او صرف دا د دې هوټل د وجې نه نو په دغه کې روډې اټکول نه دي پکار او په دې کې تاسو میډیا روم خپل کردار ادا کړی دی د علاقې د ترقۍ دپاره او دا به ادا کوو نو داسې که زمونږ په دغه علاقه کې چاته داسې څه تحفظات دي هغه دې بلکل زموږ د مشرانو سره کینی او هغوی به موږ سټسپیټ خو څه خبره داسې نشته او موږ د خپل خدای رحم کړی دی زمونږ په علاقه باندې امن راغلی دی موږ د امن دوباره خرابول نه ورکوو موږ به د هر قسم د دې مقابله کوو دې نه علاوه په ملم جبه کې چې کوم ما تاسو ته چې په 2000 کې هلته زما خپل الحمدلله ښه ډېر جایداد دی او بای روډ دی په 1 لک روپۍ چا کنال نه اخیستو ابلور دا مشر ما سره راغلی ما دی روان و بر وختو بیا راکوشو نو ده راته خپل یو ځای وخو ما ته ویل چې دا زما نه ابلور په 1 کروڑ روپۍ کنال غوښته خو ما نه دی ورکړی ده راته وایي دا ناست دی زنده ثبوت دی نو د دې مین وجه هم دا چې دا زموږ سره د سمسنډ کمپنۍ د هغې د برکته او دغه شانتې که تاسو په دې ورځو کې وګورئ ما تاسو ته یو مثال درکړه چې په 2000 کې یو پی ټي ډي سي هوټل و چې هغه به مشکله چېرته په سیزن کې ډکېده اوس په ملم جبه کې د 100 نه زیاتې هوټلې دي او په دې 10 ورځو کې چې څومره میلمه ملم جبې ته راغلی زه تاسو ته نشم ویلی چې هر هوټل ډک دا د هغې وجې نه چې روډ ټیک شو او خلکو ته یو میسج لاړ چې یاره دلته امن و امان دی او د دغې سره د خلکو روزګار چې دی هغه هم ښه ټیک ټاک روان دی نو انشاءالله چې موږ به برپور او ستاسو د میډیارونه به موږ سره په دې کې هم تعاون کړی هم دی او بیا به هم کوو چې یاره دا علاقه باقي په طرفې روانه شي اوس زموږ یو اصل ایشو بله ده چې زه هغې طرف ته لږ راتل غواړم په هغې لږ بحث کول غواړم خبرې ډېرې دي خو دا دی دا څه مشران به نور هم خبرې کوي او تاسو هم را باندې پابندي لګوئ چې دا خبره لږ شارټ کړئ که نه ما خو څه پوره لسټ وکړل چې دلته تاسو تفصیل باندې لاړ شم زما وروڼو دغلته یو ځمکه وه چې هغې ته موږ ګرین ویلي وایو دا 701 کنال ځمکه ده او دا ځمکه زمونږ د خلکو مشترکه قبضه دي ته موږ قبضه ځمکه او ملکیت د بل چا دی په هغې کې زمونږ سره دا د 2-3 یو ورځې خبره نه ده دغه خلک اوس راوتی دی دا د 3-4 کالو نه دا خبره موږ شروع کړې وه او دا ایشو موږ څېړله او دغه ځمکه به موږ خرڅېدو ته نه پرېښوده بیا د سمسنګ دلته یو نماینده ناست دی عدنان به وایي دا ځای چېرته
چې د هغوی سره زموږ په دې باندې باقاعده یو اګریمنټ وشو او دې سمسنګ کمپنۍ ته باقاعده د ټول قوم مشترکه زه په هغې کې مشر کړم او په بایپاس کې موږ یو میټینګ وکړو او ما ته ټول قوم اختیار راکړو چې زه ته په دې کې دوی سره خبره وکړه او ما دا خبره په دې بیس ته د سمسنګ والا سره وکړه چې دوی ما سره خبر او دا دوی خپله خبره کې لکه دره موږ لاندې دي پرېښي کار ته د کې ګناه زموږ دی دوی زما سره دا یو کمپرومایز کړی دی چې دلته به موږ یو ټریننګ سکول جوړو دې کې به لوکل خلک بالکل فری او دې کې به یو اسپتال جوړو ښه معیاري اسپتال نو ما ورته دا خو د ترقۍ خبره ده بالکل په دې کې چې څومره قرباني به موږ راځي دا به موږ کوو نو هغه 701 کنال کې موږ دوی ته 351 کنال ځمکه دې ځان له ملکیت د بل چا نه واخیستو او قبضه یې زموږ د خلکو سره وه موږ دوی له ورکړه او د دوی سره موږ یو ټیک ټاک ریټ وکړو د قبضې په 2.5 کروړه روپۍ باندې په 2.5 کروړه روپۍ باندې او هغه 2.5 کروړه روپۍ موږ د دوی نه واغستې موږ ترې واغستې او په دغه قوم موږ چې څومره ناست یو دا باقاعده موږ اکول تقسیم کړی دی او هر چا ته میلو شوي دي داسې څه خبره نشته او که نه هغوی داسې شک شبهات کوي نو بیا دې راشي مخامخ دې کینی او د پراجیکټ له دې نقصان نه ورکوي د علاقه دې نه بدناموي خو را دې شو موږ سره دې کینی خبره دې وکړي دا خو زموږ د افهام تهمیم خبره ده د کور کلي خبره ده خو داسې نه چې دا پراجیکټ والا زړه وټکېږي او دا پراجیکټ زموږ نه بل طرف ته لاړ شي ولې هغوی د دې نه مخکې هم د هغو ښه کارونې به بهر ملکونو کې په هغو خدای پاک رحم کړی دی د هغو څه ضرورت خو نشته خو ضرورت ورته زموږ د خلکو دی نو زه ستاسو په واسطه سره دا هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې که تاسو ته څه تحفظاتي څه اعتراضاتي زموږ متعلقې زما د ملګرو متعلقې راشئ موږ سره کښېنئ دلته راځئ چېرته راځئ کوم ځای کښېنئ هلته سره کښېنو خبرې سره وکړو او دا خبره موږ یو حد ته ورسو بل دې کې چې مختلف خبرې راځي لکه اوس به تاسو وګورئ سوات ته خدای پاک دا یو رحم کړی ټوریزم ډیولپ شو خلک روان دي مخکې خو به د مري نه خلک هغه خلکو به موږ پښتانو ډېر وروستو حسابونو نه به یې پرېښودل دلته مېلمانه مختلف قسم عربي به استعمالولې د بل ورځ تاسو به کتلي ملم جبه کې یو هوټل کې یو پروګرام شوی دی چې په هغې کې هغوی څومره یو بل طرف ته لاړل چې یاره په دې کې دا چل کېږي دا چل کېږي بیا دوی هغه یو ډېر خپل انټرویو کړه ما سره په موبایل کې شته شاید تاسو به کتلي ومي که نه چې یاره مطلب دا دی په حاشي داسې څه خبره نه ده شوې او سټوډنټان دي دا چې راشي نو خامخا هغوی مطلب دا دی هغه ټان او بیا دوی دا یو پرچه یو فایار پکې مو ورکو چې هغه انتهایي زیاتې او ګرځېدې کې صوفیز خیال نو په لکونو خلک چې جلسې کوي دغه کم یې صوفیز خیال ساتلی دی تاسو په خپله باندې ګورئ په کم ځای کې دا چل شوی دی خو دا زموږ خلاف یو سازش روان دی چې یاره دا علاقه ناکامه شي نو په دې کې هم تاسو دا تعاون زموږ سره وکړئ دا بالکل غیر قانوني او د هر چا په ما چې دا کار کړی دی دا زیاتی شوی دی او تاسو ټول هم په دې کې هغه دا کوو چې یاره زموږ دا علاقه دا یو پسمنده علاقه ده دا یو موږ غریب خلک یو چې دې ته څوک داسې ټیسټ نه رسوي نو زه تاسو ټولو ته دا درخواست کوم چې په دې کې